ملګري مشران حاجي صاحب او ډاکټر صاحب نور ملګري او دلته راتلونکي friend, student, teacher او د هغوی student friendly او زمون ته السلام علیکم. دا پروګرام خو ورکوټی دی او دا د دې ورکوټی نو ما ته ډاکټر صاحب په دې حواله سره کم صرف چې پوزیشن هولډر دي نو هغوی کې خبره کړې وه. زما دا چېرې په دې داسې پروګرامونو کې ډېر خلک راشي چې هغوی د دې دا کم چې پوزیشن هولډر دي نو چې دا وایي نو چې دا وایي نو هغه به بیا کوشش کوي او دغه کوششونه به موږ زموږ ملک او زموږ له علاقې خبرې خو زموږ ملګرو وکړئ. موږ زما خیال دی چې هر کال دا یو ورځ موږ د دې لپاره ایستلي ډاکټر صاحب په دې کې کوششونه کوي چې دومره پوزیشن هولډر چې دي چې د هغوی موږ د هغوی سره ملګرتیا داسې وکړو چې نور په دې علاقه کې د تعلیم دغه سیوا شي لیول سیوا شي نو د هغې دا یوه طریقه ده او دا ډېره ښکلې طریقه ده چې په دې حواله سره ټیلنټ ماشومان چې دي نو هغه راشي او هغه ماشومان انعام اوس یا د 10 روپو دی یا د 0 دی یا هر څه چې دي دا دونه نه دی خو دا انعام چې دی نو دا چې سکولونو ته لاړ شي نو دا به نورو ماشومانو ته پته لګي چې دا ماشوم تللی وه یا دا ماشوم تللی و زه پروس کال ایمان انعام راوړی دی او زه به کوشش کوم انشاءالله دا پیره به کوم. نو په دې وجه باندې دا یو ښکلی پروګرام دی او موږ د دې ټولو سټوډنټ چې راغلي دي او کوم ټیچران مو هم راغلي دي موږ دوی شکریا ادا کوو. زما یو دغه دی دا زه چونکې زه د موسیقۍ یم داسې کلي یم هغې کې د تعلیم او د هغه دومره توجه نشته د خلکو لکه ضرونه بچو ته توجه نه ورکوي. زموږ ډېر کوشش وو په هر حال د نورو علاقو په نسبت باندې هلته توجه ورکړو نو مونږ ډېر احساس کېږي چې یاره دا خو ضروري دی پکار دی خو په هر حال د هغې د وجې نه زما دا کوشش چې یاره کم ځای کې د تعلیم په حواله سره پروګرام وي خبره وي نو چې زه په هغې کې خامخا موجود یم او زه دا به ډېر فخر محسوس کوم. نو زما دوی ته یو ریکویسټ دی او دا زه د زموږ د ملګرو ته هم پته ده او کم سټوډنټس یا ټیچر پروس کالو هغوی ته هم پته ده بل کال چې وو هغوی ته هم پته ده. زما زه یو خبره کوم چې کم ماشومان ایفیسي ورکوي تاسو په سکولونو کې خپل ووایئ چې کم ماشومان د ایفیسي نه بعد دوو فیلډو ته لاړ شي انجینرینګ ته لاړ شي یا میډیکل ته لاړ شي نو زما دا خواهش چې یاره دغه ماشوم که یتیمي که دا کمزوری نو زه به د پوره هیلپ کوم چې دا مخکې لاړ شي او د ده تعلیم نامکمله پاتې نه شي چې دا نه ډاکټر جوړوي نو چې دا ونه وایي چې یاره ما نه پیسو د وجې نه ما نه پاتې دی که دا انجینر جوړېږي نو چې دا د ذهن کې دا را نه شي چې یاره دا بل ملګری خو ما نه په دې وجه لاړ شو چې ده سره پیسې وي مور او پلار سره نو ما سره چونکې نه وي نو زه پاتې شوم. نو زه د هغه ماشومانو کوم چې تلل غواړي انجینرینګ خاص کر د انځو په سطح باندې انجینرینګ یونیورسټو ته یا میډیکل ته نو زه د هغه مور یم زه د هغه پلار یم او زه به هغه سپورټ کوم. نو تاسو ته زه دا ریکویسټ کوم چې دغه ماشومان په کم کلاسونو کې ولې هغو ته خو داسې پته نه لګي چې یاره دا داسې څوک کوي نو دا کار زه کوم. زه د موسیقۍ یم یا د دې ولسي خیر ښېګڼې ته دوی ته رېږدوئ ادې ماله راځي انشاءالله هغه به هېڅوک هم نه خبرېږي نو هغه به سپورټ کېږي او هغه به خپل سبق مکملوي. د هغې لپاره مونږ یو طریقه جوړه کړې ده او دا به دویمه خو زه ګیله په دې کوم اوسه پورې ما سره صرف ما خیال شپږو کالونه دا پروګرام زه بار په زمونږ کې یم ډېر په مصیبت سره 3 میډیکل ماشومان دي یا 2 انجینرینګ ته لاړه په هغو ځایونو کې یو ښه یونیورسټۍ دي ګورنمنټ کوم یونیورسټۍ چې دي خو زیات نشته که نه زما دا لګېږي چې دا خلک زیاتېږي نو موږ به مخکې ته ځو که نه نو دې پروګرام ته زه په خاص طور زما روزګار هم نه وم چې آباد ته تللی وم ډاکټر صاحب ته وایي چې دې ته به زه راځم
چې په دې کې ټیلنټ والا ماشومان راځي نو چې ټیلنټ والا ماشومان دي نو دوی به زما انشاءالله دوی به کوشش کوي او بل د کمالداران مې دا خبره نشي زما خواهش چې زه ورسره دوسره دومره هیلپ وکړم چې د په دې تعلیم کې زما حصه جوړه شي چې سبا دا د قوم او د ولس د هغې مدد کوي د هغې لپاره کار کوي نو چې د په ذهن کې دی چې یاره مونږ سره هم چا داسې کار کړی او دا په هغه سوچ باندې د نورو خلکو سره مدد کوي او هغه مخکې ځي زه یو ډاکټر دی هغه سره دغه کې دی په پیمس هسپتال کې دی امریکې نه ډګري کړې ده او زبردست ما سپورټ کړی دی یو 9 کاله هغه ډاکټر زما د خبرې په وجه باندې لس سټوډنټ هغه سپورټ کوي اوس د خپلې علاقې د سوات دی او هغه سپورټ کوي هغه دا لکه زما مقصد دا دی چې هغه څوک لاړ شي نو هغه سره زما یو دغې دا اګریمنټ دی چې زه خو تا سپورټ کوم او تو به بیا څوک سپورټ کوې هغه بیا ما سره خبرې وکړي څوک 2 وایي څوک 3 وایي هغه بیا د هغه وخت په حساب سره چې دا څنګه دی نو داسې به زمونږ دا به زه کوم او چې زما خواله څوک راشي په دغه طریقه سره نو زما ټول کارونه څومره چې نور د دنیا کارونه یي په دې معاشره کې زمونږ جوماتونو ته ضرورت دي مدرسو ته ضرورت دي صحت ته ضرورت دي نور سکولونه لارو ډېر کارونه یي نو زه هغه پرېږدم او دا کار زه د ټولو نه اول ګڼم او زه په دې کې بھرپور مدد کوم نو تاسو کوشش کوئ چې یاره په خپلو سکولونو کې په خپله علاقه کې داسې ماشومان دي چې هغه ټیلنټ ورسره وي او دا ټیلنټ د وجې نه هغه پاتې کېږي نو انشاءالله تعالی زما به دا کوشش وشي چې دا دندو په ته به هغه ماشوم د پاتې کولو ته نه پرېږدم دې نه علاوه دا پروګرام مونږ خو به انشاءالله الله دې ژوند راکړي الله پاک دې ډاکټر صاحب له حاجي صاحب له ملګرو له وس او د دوی د خدای پاک مدد وکړي دوی دغه شان پروګرامونه کوي او د دې پروګرامونو نه مقصد د تعلیم مخکې کېږي نو خو مقصد نشته که نه دې ماشومانو په 9 لسم کې خپل ټیلنټ ښکاره کړو دا چې ښکاره شو نو زمونږ سره اوس دا ملګرتیا دی چې دوی مونږ په دې علاقه کې ښکاره کړو او بیا دوی په سکولونو کې ښکاره شي او د دوی د دې تعلیم سره شوق پیدا شي نو مونږ د هغو بھرپور مدد کوو یعنې که په دې څوک که نه که څوک غریب یا څوک داسې دي چې هغه وایي نو انشاءالله تعالی د هغه نه به څوک خبرېږي نه مونږ چاته وایو نه بس صرف یو ملاقات دي د یو ملاقات نه علاوه نور ملاقاتونه مو سره مونږ نه کوو چې مونږ د هغه انسان عزت ته ګورو د هغه ذهن او سوچ ته ګورو چې یاره دا په دې ونه وایي چې که زه یا سوالګر یم یا دا نه مونږ هغه نه یونیورسټۍ نمبر وکړو هغه ته یونیورسټۍ ته خپل شی دی لکه په دې باندې خپل ذهن مه لګه کوئ هېڅوک نه د هلک نه او نه د جینۍ نه دې نه څوک بیا نه خبرېږي هغه خپل سبق وایي او زموږ سپورټ به ورسره وکړي او زه په اخر کې بیا ستاسو ټول شکریه ادا کوم تاسو په دې مختصر وخت په دې مختصر ټایم کې دلته راغلئ او زموږ دا پروګرام والسلام